جهاد محمد صاحب که دا راته ووایه تاسو به خپل تعارف وکړئ او دا وخت د پاکستان څخه کوم مهاجرین روان دي او حکومت دوی باسي ستاسو په تجارت یې څونه اثر کړی دی؟ ډېره مننه حبیب ډیمسي صاحب. زه سینیر وایس پریزیډنټ چمبر آف کامرس چې د وطاقي تجارت نایب صدر د بلوچستان د کوټې او کوم افغانیان چې دا وخت روان دي د بلوچستان پر تجارت او د پاکستان پر تجارت ډېر لوی اثر یې کړی دی او دلته په بلوچستان کې د کوټه کې پر دغه لمو چوک چې ورسي 80% کاروبار د دوی سره دی. نو چې دوی پر دا وخت روان دي زموږ د بلوچستان او زموږ پر کاروبارو باندې او پر پرپرټي باندې پر تمام بزنس باندې ډېر اثر کړی دی. جهاد محمد صاحب که دا راته ووایه چې د دوی د ایستلو سره زموږ خلکو ته د کاروبار مواقع نه میلاویږي؟ د ایستونکو خبره جلا ده، د کاروبار مواقع جلا ده. دا خلک که تکړه خلک دي خپل کاروبار کوي، زموږ خلک د کاروبار کې څه کمزوري دي نو دوی چې کاروبار کوي که موقع زموږ خلکو ته میلاو شي د هغه باوجود زموږ خلکو ته میلاو شوي دي. دا رسکونه دي الله پاک سره بېشلي دي. نو پر دې باندې موږ دا بدنیتي که څه په ګډوونه که افغان مهاجر ولاړ شي موږ ته د کاروبار موقع پیدا کړي. موږ دا وطن غني وطن دی او پاکستان په بلوچستان کې دا د وطن مالکان دي، د خلکو مځکې شته، ذمهداري شته، باغونه شته، تاجر شته او هغو ته الله خپل رزق ورکوي او دوی ته خپل رزق ورکوي. بیا چې کوم پاکستان پر کوم دغه باندې دوی ته د تګ دغه کوي نو په دې حواله باندې تا خبره وکړه چې د تګ موږ د دې تګ د پاکستان جلا قوانین دي، د افغانستان جلا قوانین دي او د پاکستان د هغه جلا ملک دی، پاکستان جلا ملک دی، د دې خپل قانون دی چې افغانیان ځي هغه د عزت پر طریقه باندې وباسي. موږ پر هغه باندې دا ملک فیصله کړې ده، هغه ملک هم دغه کړې ده. موږ وایو چې پر دې طریقه دې ولاړ شي چې د عزت په طریقه او په عزت دا و چې کوم حالات لوبه روانه ده موږ د دې په دې مزاحمت کوو چې د خلکو بې عزتي یا د خلکو کډي یا د خلکو پر روډ روان پسونه ورسره میږ ورسره تېر نه سي او څوک د چا څه 20 زره اخلي، د چا څه 50 زره اخلي. موږ د دې مخالفت کوو. که څوک په رضایمندي سره ځي هغه دې په رضامندي په عزت واستوي، که څوک د جایدادونه دي هغه د جایدادونه خرڅ کړي، څوک د دا نه کوي چې د جایداد یې اړولي د عزت پر طریقه دا د ملک بدنامي. دا خلک چې ولاړ شي کوم پیغام د پاکستان دپاره لري د پاکستاني خلکو دپاره؟ دا خو ډېر غلط پیغام دی چې دا خلک یې په زوره پسې راخي یا پیسې ځینې اخلي یا بل پیسې به 20 کسان اخلي، 20 پولیس بیا اخلي او د هغه به د آی جي نه وي په خبر، ډي آی جي به نه وي په خبر، نور وزیر اعلی به نه وي په خبر، پر ملک کې بدنام مسول. نو موږ دا د ګرد خلکو څخه خواست کوو چې په د عزت پر طریقه باندې زموږ د ملک فیصله کړې ده، موږ په هغه فیصله کې هم مداخلت نشته، موږ د هغې احترام کوو. مګر دا شی موږ واضح کوو چې پر کومه طریقه باندې دوی ځي یا پر کومه طریقه روان دي. ولې زه روان یم د ځنګله سره پر روډ باندې یو سړی ولاړ دی، موټر ورته ولاړ دی، توپنچه یې په لاس کې ده، یو خواته موټرسایکل پروت دی، اوس توپنچه په لاس نیول. ما ته دا نه معلومېږي دا غل دی سرکار دی څوک دی. بعد کې پوښتنه وکړه وایي دا یو افغان مهاجر ځوان و چې د لاس ورکړې هغه چې وزغلوي د شا د خوا پسې ورغلی هغه موټرسایکل پرېښوي ولاړی. مطلب دا طریقه یې نه ده. او که افغانیان د هغه خوا راوړي ویزه زما ملک ورکړې ده پر بارډر باندې د چمن پر بارډر باندې اف آی ای یا نور ډپارټمنټ چې دی د دوی څه پر ویزه ورلګېدلو پیسې اخلي یا تنګوي یا په ګانټو درولي، دا د دې ملک بدنامي ده. دا د تاجر پر هغې باندې دا د ګرد ملک په خبر په دې نه دی چې کوم شان روان دي یا څه کېږي. ته د چمن سړی دا حالات افغانیان پر خپله خوښي که څوک ځي د هغوی په مخه شه په عزت، او چې څوک د لې پیدا سوي دي یا څوک د لې سوي دي هغه د قانون مطابق دی هغو ته هغه رقم نشنلټي ورکړي. نور د ملکو په میان کې زموږ یو مداخلت نشته. موږ تاجر کمیونټي زموږ د پر تجارت هم اثر لویږي، پر کاروبار هم. د یو نیم کال څخه زموږ بلوچستان په ډېر سخت دلدل کې دی. موږ تجاران ډېر د هر شات سره مشکلات سره مخامخ. جهاد محمد که چیرې افغانان تر ټیم ورکول شي تاسو په دې اړه څه فکر لرئ؟ که ټیم ورکول شي ډېره ښه خبره ده. افغانان تر ټیم دي ورکول شي. دا خو ډېر افغانیان دي راغلي دي په کلو یې کورونه جوړ شوي دي. ټیم دي ورکول شي، پر صحیح طریقه دي د دې مخنیوی وشي، پر صحیح طریقه دي ولاړ شي، پر صحیح طریقه دي د عزت په تور باندې وارې زنانې وار سړي ته دومره عزت ورکړي چې هغه زموږ د خلکو سره یې مینې پیدا شي. څوک په اسکولو کې دي هغه ته دې ټیمونه ورکړي. موږ پر دې باندې د ملک پالیسي چې جوړه شوې ده هغه جلا ده. دلته چې خلک پر خلکو باندې مسلطه کوي
هغه جلا ده. موږ د پولیس یا په پنجاب کې یا په سند کې یا په دې باندې شناخت کارت په نامه د خلکو پیسې اخلي یا بل شي کې موږ د دې غندنه کوو. اجازه محمد که چیرې افغانان دا یو بل مشکل زیات لري، دوی وایي چې موږ پاکستان ته په ویزه راتګ غواړو، موږ ته ویزې نه ملاویږي. بالکل نه ورته ملاویږي. پاکستان ته ویزې ورکوي، لږ ویزې ورکوي، هغه طریقه کار هم موږ ګورمنټ ما په خپله موږ د چمبر وخت تللی، ما وزیر داخله ته په خپله ویلي دي چې افغانۍ پاکستان له راځي هغه چې کوم طریقه کار دی دا بالکل صحیح نه دی. موږ ویزې په ډیر تکلیف ورته ملاویږي، دا ویزې دې ورته اسانه سي او بیا چې رانه راځي ملک له د عزت په تو عزت ورکول سي او بیا چې راځي دی په هغه شپه په دغه کې انټري کوي په تاڼه کې. موږ ګورمنټ ته دا ویلي دي چې دا انټري نه دته باید چې دی سہولت ورکول سي چې دی راسي ور ستړی بیا ته انټري کوي بیا دی هوټل ځي، هغه د طریقه کار بدل کړي. لکه د دنیا په ملکو کې دي دا هغه ملکو د کم قانون دی د دنیا د ملکو پر هغه رول باندې دی. پاکستان او افغان چې دی موږ سره 4.5 کیلومتره بارډر دی، صرف 14.5 کیلومتره موږ صرف بلوچستان کې لرو، 1050 کیلومتره موږ د خیبر پښتونخوا سره د افغانستان سره بارډر دی. د ملکو چې کم قانون دی په دنیا کې څه رول دی، موږ د هغه قانون په مطابق باید چې افغانستان هم زموږ سره تعاون وکړي، پاکستان هم دغه سره. موږ چمبر اف کامرس په دې کې د یو پوره کردار ادا کوو. موږ خواست کوو چې دا د وطن خلکه باید چې د دې خلکو سره مدد وکړي چې څوک ځي په رضایمندي سره پر هغو سره د تعاون وکړي، نه د هغو جایدادو ته پټېږي نه د بل شي کېږي. جغت محمد صاحب دا خو یو سوال اخر دا دی، ستاسو د ایران د ویزو په اړه ډېر کار کړی دی، ستاسو چمبر د کوټ تاسو باید د افغانانو د پاسپورټونو یا دغه ویزو په اړه هم خبرې وکړئ. موږ دا اوس تللی وو، موږ د افغانستان سره د افغانستان د طالبان د ګورمنټ سره موږ بار خبر کی چې 14.5 کیلومتره زموږ د افغانستان سره بارډر دی. موږ وایو چې پر اره ډیسټریکټ پر اره ضلع باندې دا که د افغانستان خواته 11 ډیسټریکټ زموږ افغانستان ته ورڅرمه دي. موږ وایو پر اره ډیسټریکټ دی یو ګیټ وی جوړ شي لکه د چمن د چې ده یو ګیټ وی ولس لوک خلکو ته روزګار ورکړي. خو د بده مرغه طالب هم پر زموږ سره پر لار نه دی تللی او طالبان هم پر دې دغه باندې موږ بار بارډر مارکیټونه دي جوړ شو. ازبکستان جوړ کړي بارډر مارکیټ مقصد دا دی چې پر سل کړه جوړ سي، ته پر خپل شناخت کارت ورتللی سي، افغانۍ د اخوا راتللی سي، د 200 د 100 د 300 ډالر مال اخیستلی سي، د ورځې چې هر وار څو واره ځي او راځي بغیر ټیکس دغه سړي روزګار دی. د بده مرغه دا نه افغانستان زموږ سره پر لار تللی، موږ بار سره کښېنستې بیا ستا په توسط سره بیا پیغام ورکوم. موږ د بادیني پر بارډر د کمردین پر ګلستان پر توبه چکزی زدر نشکی در تفتان پر موږ دا خلکو ته وایي چې ویزې ګزر خدای باید چې وسي یوروپ دی. زه تللی وم جرمني له ولاړم، د جرمني څخه ولاړم در سویزرلینډ ته در فرانسه در بلجیم پورې. ولاکه ماته چا دا ویلي چې ته چیرې دا ګرد ملکونه یې که ایران او پاکستان او افغانستان ګز د ویزې سیستم دا رقم سره جوړ یو پر بل اعتماد وکړي. موږ در ګردو ښه خبره دا بولو. ډېره مننه.